السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به پر تن باندې وي که چیرې په تئ کې څوک دا غواړي چې زما مردانه طاقت یې صرف د پیازو په زراعت سره زیات شي نو دغه زموږ ویډیو د هغه چا دپاره ده زموږ د ویډیوګانو جوړول خواهشات خپرول نه بلکې تئ ته پوره معلومات درکول دي چې ته د دغه زندګۍ څخه خوند واخلې او خپله ازدواجي زندګي د خپلې کوروالا سره ښه په خوشحالي باندې تېره کړي او بعضې کسان داسې دي چې هغه د دغه مردانه طاقت د زیاتولو دپاره چې مردانه طاقت یې زیات شي او قوي او مضبوطه شي د هغه دپاره مختلف قسم نسخې ازمويي یعنی مختلف قسم نسخې استعمالوي مختلف قسم دوایانې استعمالوي او بعضی کسان بیا داسې دي چې دغه مردانه طاقت لپاره دوی ګولۍ استعمالوي دغه ګولۍ به محترم وختي تور به ګټه درته وکړي خو لیکن آینده دغه د انسان د بدن دپاره مضرې دي او ضرر رسونکي دي دغه ګولۍ د ډیرو بیماریانو او د ډیرو ناجوړۍ باعث جوړېدی شي چې د دې څخه د نورې خطرناکه ناجوړۍ پیلاو شي نو که چیرې څوک دا غواړي چې زما مردانه طاقت زیات شي نو هغه دې د پیاز استعمالول زیات کړي نو ځکه ماهرین هم دا وایي چې د دوا څخه د اجتناب او پرهیز وشي که چیرې څوک اجتناب او پرهیز نه کوي هغه به همیشه د ناجوړۍ سره مخامخ او اجتناب او پرهیز دې وکړي قدرتي طور باندې مردانه طاقت زیات کړي مردانه طاقت چې دی زیاتول غواړي په پیاز سره هغه به څه رقم طریقه دغه طریقه به دا وي که چیرې څوک د پیازو په زراعت سره مردانه طاقت زیاتول وغواړي نو هغه به هیڅکله بیا د حکیم ته نشي ولاړ نه به د مردانه طاقت شکایت وکړي او نه به ډاکټر ته ولاړ شي او نه به ضرورت هم پیدا شي نو کله چې دی د غرمې د ډوډۍ سمابات کې د غرمې ډوډۍ خوري پر هغه باندې سربیره پیاز استعمال کړي د بدې باندې به د مردانه طاقت ډیر زیات شي او که چیرې دغه انسان ولاړیږي د ماښام په ډوډۍ باندې پیاز استعمالوي یا د سهار په ډوډۍ باندې پیاز استعمالوي دا خو مردانه طاقت زیات نه او بلکې د ناجوړۍ باعث به ګرځي او دته به ضرر رسوي یعنی که چیرې یو څوک واقعي مردانه طاقت زیاتول وغواړي هغه دې د غرمې په ډوډۍ باندې پیاز استعمال کړي په دغه سره به د مردانه طاقت زیات شي او بیا به دی نه هیڅ ډاکټر ته احتیاج پیدا کړي او نه به حکیم ته احتیاج پیدا کړي